السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول مسلمانانو ورونو ته د ویډیو د دې لارې نه دا پیغام رسوو چې 15 جون 2020 باندې د پیښاور اورمړو علاقه کې چې کوم بحث تیار شوی په دې موضوع باندې چې د جمعې خطبه کله شروع وي په دې دوران کې تحیت المسجد کول څه حکم لري. دې لپاره دعوا جواب دعوا شرایط لیکلي شوي او د مناظرینو پورا انتخاب هغه ټیم باندې نو شوی. نو اوس یو بل سره موږ په رابطه کې یو فریق مقابل جانب مقابل سره ندیم او د ندیمي چې کومه ټوله وه د هغې چې کوم ذمه دارانو په دې علاقه باندې هغوی سره زموږ خبرې وشولې. د هغوی د طرف نه چې کوم مناظر مقرر شوی دی هغه مفتي ندیم دی او زمونږ د سلفیانو اهل سنت والجماعت د اهل الحدیثو د طرف نه چې د کوم مناظر انتخاب شوی دی هغه شیخ ضیاء الرحمن سعید حفظه الله، هغه شخصیت چې کامبرډ کې د دې صاحب سره ملاو شوی دی او د هغې وخت نه واله تر اوسه پورې دا صاحب اوسه پورې د دومره جرأت ونه کړو چې د دې شخصیت مخې ته کینی. نو دا الله رب العالمین سلفیانو اهل الحدیثو او موحدینو مؤمنانو باندې یوه ډېره غټه د خوشحالۍ موقع راغوسته چې الله رب العالمین نن دا صاحب به د شیخ ضیاء الرحمن مخې ته به چې کوم د راځي کینی به تاسو ټول مؤمنان دا دعاګانې کوي چې الله دې صاحب له توفیق ورکړي چې کیږي چېرته د تېښتې او د باقي لارې اختیار نه کړي. پولیس المدد یا چې کوم د تېښته زنده‌باد دا نارې چېرته ونه وهي او تېښته ونه کړي. نو خصوصا دعاګانې کوي چې د صاحب له الله توفیق ورکړي چې کیږي د شیخ صاحب مخې ته او انشاءالله په انتظار کې اوسېږئ. مونږ د ندیم چې کوم ذمه دار دی هغه سره زموږ خبرې شوي دي، په ریکارډ کې دا خبرې راغلي دي چې تاسو ندیم خبر کړی دی. هغوی ویل چې او بالکل موږ ندیم خبر کړی دی او ندیم به خپله بحث ته راځي. دا خبره په ریکارډ کې شته دی، دا به انشاءالله موږ تاسو سره شریک کړو دې لپاره چې سبا ندیم او د ندیم ټوله دا بانه ونه کړي او د خپلې تېښتې لپاره دا یو دلیل و ثبوت نه ګرځي چې موږ خبر نه وو، موږ ته اطلاع نه وه شوي. ښه خبر دی، خبر ور رسېدلی دی او تیاری هم شروع کړي دي او د هغې ذمه دار کس موږ ته ویلي چې مفتي صاحب خبر دی بالکل هغه به خپل راځي، طالبان هم نه رالیږي. نو انشاءالله انتظار کوئ 15 جون باندې او وخت په وخت باندې چې څه راتلل موږ به د لایو د طرف نه یا د ویډیو د طرف نه به انشاءالله موږ تاسو ته خبرونه وخت په وخت درکوو او په انتظار اوسېږئ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه سجاد علي مولانا صاحب ښه جوړې؟ خیر الحمدلله. ما یا بیګا مونږ دا تاسو دا خبره کړې چې دا عباس په یو ورځ مخکې کو یا به وروسته کو که نه؟ نو دا تاسو خپل فرمایش کړه، دا تاسو ته مفتي ندیم صاحب ویلي وو؟ نه دا مشرانو طرف نه دی، هغوی په دغې ورځ فارغ نه دي. ندیم صاحب تاسو ته ویلي وو که نه چې لکه دغه ورځ باندې مونږ نه یو فارغه؟ ها نو زه صحیح دی انشاءالله زه مشوره کوم که د خپلو ملګرو سره. نو ستاسو به زه دی مازدیګر ویم په اتفاق باندې کوم، مثلا یوه ورځ یا 2 ورځ مو مخکې کوله او خو یا مو وروستو کوله که نه. کېدای شي ټایم وي چې ستاسو ندیم صاحب هم فارغ وي، زمونږ مشایخ هم فارغ وي او صحیح دی انشاءالله. نو زه به تاسو به ماښام جواب درکړم. او بل خبره مې دا کوله چې تاسو خو مفتي ندیم خبر کړی دی که نه چې 15 تاریخ یا 16 یا 17 بحث یا خو خبر دی که نه؟ نو تا سره ولې دروغ هم کوم که څنګه؟ زی زه تا ته دروغ وایم که څنګه؟ نه نه دروغ نه یم، ستا په خوله مې یقین دی، خو لکه هغه مو خبر کړی دی که نه چې لکه اهل حدیث سره بحث دی راځي به هغه. او بھائی ما خو زه تا ته وایم چې ما تا سره څه لیکل کړي وو نو هغې په باندې چک کړل، هغې ښه قسم کمې ممې نو دې د وجې نه هغه ماته ویلي چې دا کوم دلایل هغه دي څه ورته وایي هغه چې کومه دعوه لیکلې جاوید دعوه په شرایطو باندې هغه لږ معمولي غلط وګڼي چې دې کې لږ دا تغییر کول پکار دي. صحیح انشاءالله زه مخکې خبره وکړم، دا خو د هغې طرف نه خبر زما خپل طرف نه هم نه. لکه مطلب مفتي ندیم خو خبر دی که نه چې بحث به وي، تاسو هغه ته ویلي چې تاسو به بحث کوئ؟ بالکل انشاءالله هغه به وي او بل څوک طالبان به راځي په خپله به راځي انشاءالله. ابو په خپله راځي که نه؟ انشاءالله انشاءالله الله دې ښه راولي. بس نه زه صحیح شو، بس دا معلومات مې کوله چې مفتي صاحب خبر وینو. زه صحیح ها بس هغه خبره پرېږدئ. او بله خبره دا ده چې ستاسو د طرف نه مناظر به مفتي صاحب وي که نه مفتي ندیم؟ او انشاءالله هغه په خپله دی. ها بس داسې کار ده چې انشاءالله چې مفتي ندیم صاحب راځي بحث له، نو مفتي ندیم صاحب ته زموږ د طرف نه دا پیغام ولېږه چې د اورمړو اهل حدیث چې کوم دي
وای هغه تاسو لپاره چې زموږ کلي ته راځئ میلمستوب کې تاسو لپاره انشاءالله شیخ الرحمن سعید دا ستاسو میلمستوب دی دی تاسو ته راوستی دی تاسو ته به راځي ځکه قانون دا دی چې یو څوک د چا میلمه شي د میلمه قدر به کوي نو مفتي صاحب ته ووایه چې د ورمنو اهل حدیثو ستا میلمستوب کې ستا دپاره په تحفه کې شیخ الرحمن د پنجاب نه به راوستی په 15 جون باندې او انشاءالله په تحفه کې به موږ تا ته مخې ته ګڼو دا به ستا میلمستوب وي او مفتي صاحب ته ووایه چې ته به جرأت وکړې چې ته 15 جون باندې حاضر شې وایه